شروع کوم په نامه د هغې لایزال شهنشاه د چا په یو کون کې چې د کل کائنات د کېدو اختیار دی. کتونکو عبدالوري خان سپورټس کمپلیکس دی. نن دغلته د معذورو افرادو دپاره کوم چې سپیشل افراد ورته موږ وایو د هغوی دپاره د لوبو تابع شوې وه. ګڼې لوبې پکې وشوې، په هغې کې کوم هغه کسان چې د نظر تکلیف ورته هغه پکې ومو، که نوره څه د هغوی معذورتیا به هغوی پکې ومو. دا یو میډم را سره ولاړه ده، د دوی نه به د دوی پیژنګلو اخلو او تپوس پتې دغه کوو چې دغه لوبو ته دغه ګیمونو ته او د دغه معذورو افرادو دغه ګیمونو ته هغه په کم نظر ګوري. میډم اول خپله پیژنګلو کوي، بیا راته ده ووایه چې نن عبدالوري خان سپورټس کمپلیکس ته راغلي یې. یقینا چې هغه سپیشل خلک نن هغه هم په هغه خوشحالو کې شریک شو. څنګه ګورئ دغه سپیشل افرادو ته او دې ایونټ ته؟ بسم الله الرحمن الرحیم. میا روحین علی شاه، نیو مسلم ګرلز کالج پرنسپل یم. زما په خیال دا ډېر ښکلی ایونټ او د 400 په تاریخ کې زما په خیال چې دا لومبي ایونټ شو د سپیشل بچو دپاره. که داسې ایونټس کېږي نو چې کم دا بچي دي چې کم ډسیبل دي یا کم د سترګو نه معذوره دي یا کم قوت ګویایي او سماعت نه معذوره دي، نو که دوی له داسې ایونټس کېږي نو یو خو د دوی حوصله افزایي وشي، بل دې کې موټیویشن راشي، بل دې عام افراد سره چې کله ګل مل شي او کي نو لکه دې ته چې دا مونږ سپورټس ته فیسلټیز وکړو یا دې ته پرایزز ورکړو یا دې مونږ موټیویټ کړو یا دې مونږ اپریشیټ کړو. ایون چې مونږ راشو دې ته به مونږ صرف کلیپینګ وکړو، دې ته مونږ ویل ډن ووایو، نو هم د دوی ډېره حوصله افزایي کېږي. دا به بچي چې دي نو دا به مونږ د معاشرې ناسور نه جوړو، دا بچي به مونږ د معاشرې دپاره یو ښه سټیزن جوړو، یو ښه انسانان به دی نه جوړو چې دی اعتماد واخلي او دی داسې اکټیویټیز کې حصه والي. دا هم انسانان دي، هم زمونږ په شان دي، د دوی جذبات دي، احساسات دي، دوی هم غواړي چې یاره مونږ داسې وکړو. نو زما په خیال دا د اپریشیشن ځای دی، مونږ ډېر زیات خوشحاله یو د دې ځای چې کم مشران دي د هغې مونږ شکرګزار یو. او زه یم چې دا ایونټ صرف دا نه ونه شي او پسې د نورو شي د حوصله افزایۍ دپاره زموږ چې څه کېږي انشاءالله مونږ به کوو د دې اپریشیشن دپاره. دا د معاشرې دپاره مطلب زمونږ دپاره یو ناسور نه دی، دا زمونږ ډېر اکټیو پرسنز جوړېدی شي، دا زمونږ ډېر تکړه بچي کېدی شي. مونږ ګورو چې دا کم زمونږ نارمل جسماني نارمل بچي دي د هغوی نه دي مونږ د تکړه ښکاري، بیکاز دی د خپل ډسیبلټي باوجود دومره ښه ښکلې گیم کوي، دومره ښه تکړه لګیا دي او دومره اعتماد سره لګیا دي چې مونږ ته حیرانېږو. بس الله پاک دې په دا ځمکه ډېره زرخیزه ده، الله پاک دې مونږ ټولو له دا وس طاقت راکړي چې کم د دې د معذور بچي دي یا دي چې دې ته مونږ اکیډمیز جوړ کړو، چې دې ته مونږ داسې د سپورټس فیسلټیز حواله کړو، داسې مونږ نور اکټیویټیز حواله کړو چې دې هغې کې مثال طور پر آینده دپاره دې دپاره پینټنګز یو ایگزیبیشن وشي، د کې ډېرې داسې بچی دي لکه د کې اوس فیمیل دي نو موږ ته ښکاري چې ډېر لږ دي. 400 په لیول دلته موږ ته یو فیمیل هم نه ښکاري چې هغه دغه کې راشي. ایون د کې زمونږ ډېر میل بچي دي چې هغه هم دومره تکړه نه دي. نو زه به د دې ستاسو چینل په توسط سره د دې خپل 400 چې کوم مشران دي او چې کومې هلې ځلې کوي دي دپاره زه وایم چې دې بچو دپاره مستقل یو داسې سپورټس هغه ارینج کړی شي چې دې ته پریکټسز ورکړي شي چې دې بیا بین الاقوامي مقابلو ته وځي، قومي مقابلو ته وځي، ځکه چې 400 کې د ډسیبل چې کوم پرسنز ډېر زیات دي او د دې هغه نه دی شوی، نه هغه شان تربیت شوی دی، نه هغه شان د دوی لوک آفټر شوی دی. نو زه وایم چې انشاءالله آینده وشي نو ښه به وي. میډم زمونږ په معاشره کې او خاص په پښتنه معاشره کې هغه زنانه کمې چې ډسیبل نه دي هغې ته هم د لوبو مواقع د تعلیم هغه شانتې مواقع نه ورکولی کېږي. څه وایې تاسو په دغې هکله؟ بس زمونږ د علاقه چې د 400 چې زه وایم نو دا په دې هکله بدنصیبې ده، ځکه چې یو مونږ قبایلي روایات زمونږ دي، بل ډېر زیات هغه تنګ نظري شان ده، بل زمونږ پښتو بس هم دې ته ویلې ده چې بس دا زمونږ پښتو به ټوله د زنانو نه توراته وي. نور زنانه چې مونږ وګورو نو تقریبا 52% د پاکستان چې دي هغه زنانه دي، داسې به 400 کې هم چې مونږ هم دا رینج ولګو نو دا به وي. نو دا زنانه مونږ که دا روغې جوړې دي نو دا مونږ اپاهجه کړي دي، دا مونږ معذوره کړي دي، د دې نه مونږ شته ژبو کې ژبې اغوستې دي، شته غوږونو کې غوږونه اغوستې دي، شته سترګو کې تم سترګې اغوستې دي، لاسونه خپې هر څه لکه مونږ د دې نه بس یو داسې یو بیکاره شان پرزه جوړه کړې ده چې دا صرف کټوی سمسی کولی شي یا دا خپل کچن سنبالولی شي، دا خپل یا
د خپل کور کار کول شي. حالانکه کومه دا 52% کم آبادی د دې ته موږ لږ توجه ورکو یا د دې لږ موږ ایجوکیشن وکړو. زما په خیال چې دا ټول انوایرمنټ په زمونږ بدل شي. دا تنگ نظری دا چې کم زمونږ خود غرضی دي دا کم غلط بیهیویرز دي اټیټیوډ چینج کې د ښځې ایجوکیشن ډیر زیات ضروری دي. او دلته ما وکتل د سپورټس کمپلیکس زه تقریبا روزانه راځم دلته زه واک کوم نو زه ګورم دلته زه یو ښځه هم نه وینم سوای د خپل ځان نه. ځکه که موږ ډېر ماډرن او ډېر ایجوکیټډ شي سړي خو تنگ نظري د هغې د ښځې باره کې ختمیږي نه. لکه نورو ښځو دپاره هغې یو لکه براډ ماینډډ وي چې دا ښځې وګوره څومره ښکلې گیمز کوي وګوره تقریرونه کوي وګوره پالیټکس کې راله د هغه او بلکې خپلو ښځو ته به دې دا چې تاسو وګورئ ښځې داسې خو هغې ښځو په شا خو سړي یي که نه هغې خو موټیویټ شوي که نه هغې خو تربیت شوي که نه. نو همدا سړی که د خپل لور یا د خپلې خور یا د خپلې ښځې تربیت وکړي نو هغه هم داسې پولیټیشن جوړېدی شي هغه لایر جوړېدی شي هغه لیکچر جوړېدی شي. خو زه دلته خبرې کوم یا زه دلته ولاړ یم یا زه مختلف اکټیویټیز کې حصې اخلم خو زما په شا خو هم سړي شته که نه. میډم عدد شمار چې کم ښیي هغه دا وایي چې پاکستان کې 10% ډسیبل دي خو بیا کوټه چې موږ د هغوی ګورو نو هغه 2% ته دغې ته په کوم نظر ګورئ؟ 10% ډسیبل دي او 2% کوټه ده. خو که تاسو زه وایم چې په هغه 2% کوټه باندې داسې ډسیبل چې هغه د قصد ځان ډسیبل کي یا هغه لاس پې کې لږ معمولي فرق وي نو چې دا کم زیات ډسیبل والا دي نو دا هم بیا هم ریجیکټ کېږي. نو زما په خیال خو چې کوم قانون دی نو هغه خو همدا دی چې 10% تاسو ډسیبل دي نو دله 10% کوټه پکار ده. سپیشل وومن کوټه هم ډېره زیاته ضروري ده ځکه چې ډسیبل سره بل هېڅ هم نشي سوای دی چې دا درزي جوړ شي سوای د دې چې دا نانوایي جوړ شي دې مخکې نه شي تللی. نو پکار ده چې حکومت دې دپاره څه وکړي 2% هم کمه ده خو که په دې 2% د دې نامینیشن په صحیح طریقه وشي نو هم ښه ده. ګرانو کتونکو میډم خبرې تاسو اورئ یقین کولی شي د دغه پیغام سره ما محمود جان عمرزی لره کې اجازت د لوی الله پامان.